د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم تیزو بارانونو له کبله سیلابي ریلو په بلابلو ضلعو کې ډېر نقصانات رسولي دي او د خیبر پختونخوا شمالي علاقه جات کالام سوات او د دیر لوري راتلونکي سیلابي ریلې چې په سوات او کالام کې هم غنو ودانو فصلونو ته نقصان رسولي دي او دیر کوهستان او چترال کې هم سیلابي اوبو د خلکو مالونو ودانو او سړکونو ته ډېر زیان رسولي دي. دغه سیلابي ریلې د 400 ضلع کې منډه هټ ورکس هم د منځوړې دي او په 400 کې د سوات سین اوبو زې پر زې د خلکو ودانو او کلیو کې داخل شوی دي چرته چې ضلعي انتظامی غړو ریسکیو 1112 اهلکارو او مقامی سوشل ورکرو د سیلاب نه متاثر شو علاقو نه ولس محفوظ مقامات ته منتقل کړي دي. ولې دریا کابل کې هم د اوچته درجه سیلاب راتلو روستا د نوخار ضلع ډیپټي کمشنر ولستا د دریا په غاړه اوسیدونکو ته محفوظ مقامات ته د تلو احکامات جاری کړي دي. د نوخار ضلع کې د پبو علاقه او د خار سیمه کې د سیلابي اوبو کورونو او جماعتونو ته داخل شوی دي خو په نوخار کې د غټ سیلاب د راتلو د اطلاع نرستو د غزه کې ولس محفوظ مقامات تر رسولو د پاره د پاک فوز ځوانان ریسکیو 1112 د الخدمت تنظیم غړي او نور د مقامی سوشل ورکرو سرګرمي کې بوخت دي چې خلک محفوظ مقامات ته ورسوي. مردان ضلع کې د مردان ډیپټي کمشنر د 400 او نوخار سره نږدې سرکاري سکولونه او نور ودانې د متاثرینو د پاره کیمپونه ګرځولې دي چرته چې با متاثرین د بحاله پورې حل تپاتې کیږي. وفاقي حکومت هم 13 ورځ په ملک کې د سیلابونو د وجې ایمرجنسي ګرځولې ده او ولسته د سیلاب ځپلو سره د امداد اپیل هم کړي دي. تر دې وخت پورې په ملک کې د تیزو بارانونو او د سیلابونو لوجې په سونو کسان مړ او په لکونو خلک بې کور شوي دي. پختونخوا ریډیو د پاره عبدالستار مردان.